بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ها دا پرون منګه د اجوف قاعده پای کې منګه یو سلور پنځه قاعده منګ ویلې وي. تاسو ته به دا پته لګېدلی چې د صحیح قاعدې چې موږ وویلې نو هغه لږ اسانه وي. د مثالو دا هم اسانه وي، د مضاعف هغه هم اسانه وي، خو دا د اجوفو دا صیغې او د ناقصو دا صیغې او د دې د قاعدې دا ډېر زیات استعمالیږي. نو په دې کې ځان ښه کړوئ. هر روز چې دا سبق غیر دغه درې ورځې څلور ورځې پاتې دي، یا به درې ورځې شي یا به څلور ورځې پاتې شي زموږ د سبقونو. بیا به دا کوو اجرا به کوو، په مخه به اجرا کوو، دا دوه درې ورځې به نور مګر سبقونو دغه دوه درې ورځې پاتې دي. خټیر سبق درته وایي چې دا کېږي نه پاتې نه شي. خالي نو پرون موږ سبق کې د اجوفو په قاعدو کې اولنۍ قاعده ویلي وقال باع قاعده. نو قال باع اسانه قاعده ده چې واو یا متحرک وي او ما قبل لري مفتوح وي، واو یا به په الف سره بدلو. خو د دې لکه قوله نقاله او د بیان باع د قاعدې لپاره مختلف شرایط دي. یو دا چې دا واو یا به د فاعل په مقابله کې نه راغلي، د واو یا حرکت به اصلي وي عارضي بنوي. واو یا چې په کومه کلمه کې راغلي د فعلانون په وزن باندې بنې راغلي، د ناقص د عین کلمه کې بنې راغلي، په داسې کلمه کې بنې راغلي چې باقي د عین لون او د عیب معنی پرته وي، په داسې کلمه کې بنې راغلي چې هغې نه وروسته ارث نه دا متحرک وي، داسې به نه راغلي. یا دغه شانتي داسې باب افتعال کې به نه راغلی چې هغه پای کې د مشارکت معنی پکې پرته وي. بیا دویمه قاعده مونږ ویلې وه التقاء ساکنین او اجتماع ساکنین. اول مونږ د اجتماع ساکنین تعریف ویلو چې په کلمه کې دوه ساکنین داسې راجمع شي چې د هغې په منځ کې متحرک حرف نه وي راغلی. د اجتماع ساکنین دوه قسمونه دي، علی حده او علی غیر حده. اجتماع ساکنین علی حده دي ته ویل کېږي چې پای کې درې شرایط وي. اشهد الکان ماته نه ګوري. اجتماع ساکنین علی حده دي ته وایي چې پای کې څو شرایط وي؟ درې. نمبر 1 شرط پکې څو؟ اولنی ساکن به مده یا به تصغیر وي، دویم ساکن به مدغم وي، کلمه به وي. که په دې درې واړو کې یو شرط نه و نو هغه اجتماع ساکن علی حده نه وي. د اجتماع ساکن علی حده حکم دا دی چې په دې کې به دواړه ساکنونه برقرار پاتې کولی کېږي مطلقاً. د مطلقاً مطلب دا دی که حالت د وقف وي او که حالت د غیر وقف وي. لکه منګه مثالونه ولرو ولا الضالین احمار احمور خویصه. حاجی او د دین علاوه مونږ ویلو کچرته اجتماعي ساکنه علی غیر حده دي ته وي چې په دې درې وړو کې پکې یا یو نوي یا دوه نوي یا پکې درې وړه نوي او صورتونه عقلي تور باندې جوړیږي. بیا موږ د التقاء ساکنین اجتماعي ساکنه علی غیر حده حکم دار چې کدا په حالت د وقف کې جو برقرار و پاتې کولې کېږي. اگر په حالت د غیر وقف کې نو بیا په پرې کې لاولنې ساکن به مدوي یا بنون خفیفه وي. کلاولنې ساکن مده او نون خفیفه او کلمه هم یو وا نو هغه اولنې ساکن مده یا خفیفه به حذف کو. که جدا جدا کلمو کې راغلی وو نو بیا باغ نه حذف کول لکه فی یومین دا وسنا حذف کیږي. جی بیا موږ ویلو که په دوو ساکنینو کې اولنې ساکن هغه واو غیر مدوي یا میم جمع وي نو بیا به منګه اولنی ساکن له حرکت د ضمیر ورکو لکه وانتم الاعلون او دا مثال موږ ویلو باتخاذکم العجل وغیرہ. او کچرته د یو کلمې په اخره کې دوه ساکنین او یو کلمه کې دوه ساکنین نغلی وي، اولنی ساکن ترنده من حرف جر وي او دویم ساکن لام تعریفي وي نو بیا به د اولنی ساکن له حرکت د فتحې ورکو لکه من الجنه والناس. او څلورم منګه دا ویلو کړه دین علاوه بل صورت وي یعنی په دوو ساکنینو کې اولنی ساکن نه مد وي نه واو د جمع وي نه میم د جمع وي نه لاولنې پکې من جر وي نو بیا باغې ته حرکت د کسرې ورکو ځکه چې د صرفینو قاعده ده الساکن اذا حرك بالکسرة. بیا د دینه بعد منګ ویلو قلنا طلنا خفنا بیان ولا قانون چې هر هغه واو او یا چې متحرک وي ما قبل لري مفتوح وي دغه واو او یا د قال بعد ودینه په الف سره بدل شوی الف د التقاء ساکنین د وجنه ګرځیدلې دی واو ته منګورو دی حرف واو یا ته منګورو کچته واو مفتوح یا مضموم نو فا کلمه له حرکت د ضمیر ورکول کېږي لکه قلنا چې باصل کې قولنا او قلنا چې باصل کې قولنا د قاعده ته قلنا والوي. او کچرته واو مکسور ونه بیا د فا کلمه له حرکت د کسری ورکول واجب دي د پاره چې دلالت وکړي په اصلیت د واو باندې چې په اصل کې واو موجود ده او هغه باندې کسره ده.
او کچرته د عین کلمې په مقابله کې پکې یا راغلی و او ما قبل د مکسوره او بیا دغه چل پکې وشو نو بیا به موږ فا کلمې له حرکت د کسره ورکو مطلقاً مطلب دا دی چې کاغه مفتول عین و او مضمون عین و او مکسور عین و دینه بعد موږ بیا قیل بیا ولا قاعده ویلو او ما توصلو چې دې قاعده ته بعد صرفیان حضرات هغه ته فعیله ولا قاعده وي فعیله ورته ځکه وي چې بدی کې وزن د فعیله جوړیږي فعیله په دوه قسمه نه فعیله حقيقي او فعیله حکمی فعیله حقيقي چې کلمه ډایرک د فعیله په ځای باندې او فعیله حکمی دي ته چې ډایرک د فعیله په ځای باندې لیکن که څه حروف ته موږ کټ کو نو د فعیله په ځای باندې براش د عین کلمې په مقابله کې واو یا مکسور راغلی دي واو مکسور راغلی دی او یا مکسور راغلی ما قبل د مضمون دی او په دې په ماضی کې تعلیل شوی دی په ماضی کې تا په اصل کې تعلیل شوی دی په ماضی معلوم کې تعلیل شوی وي نو دا په دوه طریقو سره ویل دي نقل حرکت او حذف حرکت سره نقل حرکت چې موږ په قویله کې وکړو نو قوله بشي بیا به د واو د میزان د وجنه په سره بدلو او په حذف حرکت کې به قیل قول شي قیل بشي قویله به قول شي او بيع بيع جو په نقل حرکت سره بيع شي او په حذف حرکت سره بيع شي بیا به یو سره قاعده ته حسبه دا موږ بدلو په واو سره او دا قاعده جوازي ده خاجي د دینه بعد دغه 15 په قاعده موږ پرون سبق کې ویلې نن سبق کې چې موږ کومه قاعده وایو پای کې دا ولنې قاعده یقول یبيع او بیا بل قاعده یقال یباع خو موږ دا د څه بیانو چې په دې یو دغه کې موږ تر ادوانه قاعده چې نن دا واضح شي نو ما تاسو ته پرون چې کومه خبره کړې و چې د دې اجوف او د ناقصو د قاعدو د یادولو لپاره دا خبره لول ضروري ده چې تا د نوم یاد وي او د نوم سره سره تا ته د دې چې نه دا اصل یاد وي چې اصل درته یاد وي نو ته پوه شې چې نیم کار تا وکړو بیا باغې اصل ته به سوچ کول کېږي چې د دې اصل نه به مونږه دا کومه کلمه چې مونږ ته راکړله شوې ده دا د جوړول دي په څه طریقې سره به جوړیږي نو د قاعدې نوم دی یقول یبيع او یقال یباع د دې اصل چې نه هغه سره د یقول اصل له یقول د یبيع اصل له یبيع او دا یقال اصل له یقول او دا یباع اصل له یبيع یا دغه شد یخاف یخوف وغیرہ وغیرہ ځان بس بیا ځي طریقه یې ځکه بس بیا به اردو په ها نو قاعده دا ده هر هغه واو او یا چې د عین کلمې په مقابله کې راغلي وي هر هغه واو او یا چې د عین کلمې په مقابله کې راغلي وي او متحرک وي ما قبل د دې حرف صحیح ساکن وي واو او یا متحرک دي کنه دی وګورئ تاسو ما قبل لري حرف صحیح ساکن دي کنه دي نو دا واو یا حرکت با ما قبل ته نقل کول واجب دي دا یو کار خو وګو دا واو یا حرکت بس ته وګو ما قبل ته واسو به معنی د دې حرکت ما قبل ته وګو دا څه شو چې یقول شو چې بس نور بګو دي چې لو قلارې یقول ته جوړ شو دا بس شي یبيع واسو ها او دا بس شي یقول سبا شي یقول او دا بس شي یبيع سبشي او دا بس شي یخوف ها هر هغه او یا چې عین کلمې مقابله کې راشي او ما قبل لري متحرک وي ما قبل لري حرف سی ساکن وي نو دا واو او یا حرکت په ما قبل د نقل کو بیا به مونږ ګورو چې په دې واو باندې څه حرکت راغله ده که په دې واو باندې په دې واو او یا باندې که په دې واو او یا باندې زما یا کسر راغلی و په دې واو او یا باندې زما او کسر راغلی و نو موږ به دغه واو او یا په خپل حال باندې پاتې کوو او کچرته په دی واو او یا باندې فتح راغلی وا نو د حرکت نقل کولو نو ورستو با منګه دغه واو او یا په الف سره بدل کو منګه ګوره یقول یبيع يخوف دا ما ولې کو کنه نو واو او یا متحرک دي کنه ما قبل لري حرف سی ساکن نو واو حرکت ما قبل نقل کو بل ټول کې په دې لاین کې ما ټول نقل کو صحیح ده اوس منګه وکتل چې دا واو په اصل کې دغه مضموم او دلته کې یا مکسور او کنه جو په خپل حال جو پرې خو دوی او دلته کې دا واو او په یا باندې فتح راغلی و په واو او یا باندې سره راغلی و فتح راغلی و نو چې فتح راغلی و دا نقل د حرکت نو ورستو دا حرکت نقل کول نو ورستو دا واو ما په الف سره بدل کو دا شو یقال او دا شو یباع او دا شو یخاف وغیرہ
لکه پوه شو به من دغه قاعده ده نو د دوه قاعدې شوې یو یقول یبیع والا په کتاب کې جدا لیکل ده او یقال یباع والا قاعده په کتاب کې څه لیکل ده جدا لیکل ده منګه یو ځای ویلو څنګه یو ویلا هر هغه واو او یا یو کس وای یو کس ها ها ما قبل ته نقل کول واجب دي بیا وګورو نو په خپل حال به پریدو دا واو او یا په الف سره نه ماشاءالله ماشاءالله بل ملګری وای بل ملګری وای او اسانه قاعده دي استاد جواب په وړي ها صحیح ده واو یا باندې بدل واجب دي د دې قاعده لپاره هغه شرایط دي کم شرایط د قال باع وال لپاره دي خو په دې کې یو څو شرایط جدا دغه دي چې لکه دا په اسم تفضیل کې بنې راغلي پس کې بنې راغلي په اسم تفضیل کې بنې راغلي دغه شانت په فعل تعجب کې بنې راغلي په اسم علی کې بنې راغلي او په ملحق کې بنې راغلي دا شرطونه پای کې نشته ده دا شرطونه پای کې نشته ده واو شو به معنی چې دا یقول یبيع د قاعده لپاره هغه شرایط دي کم شرایط سره لپاره دي د قال بعد لپاره دي لیکن یو څو شرایط دي چې هغه پدې کې نشته لکه ته اقولو نو اقولو د تاسو ګورئ وا متعلق د ما قبل لري مفتوح ده کنه ما وا متعلق د ما قبل لري فی سی ساکن ده کنه نو دا قاعده کوی چې واو حرکت ما قبل ته نقل کا واو پس سره وای په اقالو سره پس سره وای فقالو سره وای خدا نه ویل کیږي ولې دغه چې اول ما تاسو دا خبره کړو چې د اسم تفضیل لپاره چې کوم اوزان مقرر دي ثلاثي مجردونه نو دا سماعي دي یعنی اسم تفضیل به خامخا د افعلوا پودن باندې وي کله به قاعده وته د افعلوا پودن باندې به بیان شي اوی صدیق وګوره اقالو به شي افعلوا بنشي افعلوا بشي پوښوي دغه شند د اسم علی لپاره خپل اوزان چې لنده مقرر دي اسم علی لپاره خپل اوزان مقرر دي چې هغه مفعلون لکه توس وي مقولون نو په مقولون کې بقاعده نه چلیږي لکه په کار خدا چې چلی دی پکې چې وا مدارک ته ما قبل لري ساکن دی دا حرکت ما قبل ته نقل کا وا په سبب کې مقالون وایا هونه کېږي ځکه چې د اسم علی لپاره خپل اوزان مقرر دي او کچې ته په دې کې قاعده وچلوم نو هغه اسم علی وزن په پاتې نشي پوښوي بل دا چې لکه مقوال په اصل کې وي بدی کې دغه تاسو به ان شاء الله ماراه الارواح کویلا نو چې بدی کې زړه حرکت نقل کمه مقوال د حرکت نقل کما نو دا و بل سبب نو بس شي مقال وزل دقایق سګرنه مقال نو دلته کې بیا مقال بدل شي او دا نه ویل کېږي شي په دې باندې پوښوي اسانه خبره ده چې دې قاعده لپاره هغه شرایط دي کم چې د قال بعد لپاره دي د قال بعد لپاره کم شرایط چې د فاعل می په مقابله کې بنې راغله حرکت به اصلي خارجي بنوي او د فعلان په ځل باندې بنوي د رنگ او د عیب مانو پکې نوي پوښوي او د دینه دا او بعد نور جی اسم تفضیل کې بنوي په اسم اعلی کې بنوي په فعل تعجب کې بنوي او د اسم مفعول کې بنې راغله پوښوي د قال بعد قاعده د اسم مفعول کې بدا چلن دا باندې راغله په اسم مفعول کې بدا نه راغلي په اسم مفعول کې بس اسم مفعول هغه جو فواوی دا ورستو بل قاعده را روان دی به بیا و ان شاء الله لکه پوښو به معنی بل قاعده دا قائل بائع مال نو قائل بائع قاعده من قبل رسول و سکم ویل و هر غواو او یا چې د الف د اسم فاعل نو ورسو واقع شي نو دا واو او یا په همزه سره بدلول واجب دي خو شرط ولدا ده چې په ماضی کې به تعلیل شوی لکه قائل په اصل کې قابلون او بائع په اصل کې بائع نو قابل بائع دا ویلو کړه قاعده مونږه هر واو او یا چې د الف د اسم فاعل نو ورسو راشي فجاء ان تعلیل چې مونږ دا پکولو کړه نو دا واو او یا په همزه سره بدلول واجب دي د قائلون نه بسوي ما او د بایعون بس ما خو شرط ولدا چې په ماضی کې به تعلیل شوی او په ماضی کې تعلیل نه وشوي نو بیا به قاعده نه چلیږي لکه عاورون او صایدون عاورون او صایدون د دې ماضی سره عاوره او د دې ماضی سره صایده په دې عاورون کې ګوره واو او یا صایدون د واو او یا د الف د اسم فاعل نو راغله ده لیکن عائرون او صائدون نه ویل کېږي ولی ځکه چې په ماضی کې تعلیل نه شوی په ماضی کې تعلیل ولی نه شوی
با عاوره کې د عیب معنی پکې ده د عیب د څه معنی پکې ده د عیب معنی پکې ده پوه شو مې باندې الکه پوه شوي اوس اب یزو په دې کې باقاعده چلیږي کنه بچلیږي دا یقول یبيع والا ولې دا رنگ معنی ده پکې ګوره قانون خدا دی چې یا مدارک د ماقبل د الف سی ساکن یا حرکت ماقبل د نقل کو په الف سره بدلوا आवाज وایا لیکن نه ویلېږي وجه سره دا رنگ معنی ده پکې الکه تاسو پوه شئ په دې باندې ها ولې پوه شئ نو یقول یبيع او قائل باع قائل باع نو یو کس وروي زو بوت صفه کوم ته ما ته وروي قائل باع ولا قاعده ورو شابه یو کس زر منډه دسې وایه هر هغه واو او یا د دې نه شروع کا واجب دي صحیح ده خاري او بل قاعده چې دا کنه هغه ته ویلېږي قیام جیات ولا قاعده لګي دا قاعده لنډ لنډ لیکم چې بیا موږ په اخر اخره کې اساني یقول یبيع او بل وسر سو یقال یباع او بل دیم نمبر قاعده موږ ویلا قائل بائع والا او درېمه قاعده چې دا نو دا غي نوم دی قیام جیاد حیاض وغیرہ دا قاعده نو د دې قاعده درې صورتونه دي پوه څو صورتونه دي درې قاعده چې موږ وایو دي څه وایي هر هغه واو چې مفتوح وي او ما قبل ته مکسور وي نو په دریو صورتونو کې دغه واو مفتوح په یا سره بدلول واجب دي پوه شو باندې څنګه به شروع کوو هر هغه واو چې مفتوح وي او ما قبل ته مکسور وي نو دغه واو په درې صورتونو کې په درې حالتونو کې دغه واو په یا سره بدلول واجب دي پوه شو باندې ها باندې پوه شو ها جی نمبر 1 صورت دار هر هغه مصدر چې د غیر عین کلمې مقابله کې واو مفتوح او ما قبل ته مکسور راغلی وي نو دغه واو په یا سره بدلول واجب دي خو شرط ولر ده چې په ماضی کې به تعلیل شوی چې په ماضی کې به څه شوی تعلیل شوی لکه ګوره قوام دا مصدر د قامه ده مصدر د څه ده د قامه نو قام يقوم قياما قام يقوم قواما ما دا وګوره وسه مصدر ده کنه ده او په دې کې واو مفتوح ما قبل د مکسور راغلی کنه نو هر هغه مصدر چې پای کې د فاء د عین کلمې مقابل دی خو ګوره هر هغه دی خو ګوره قاری صاحب هر هغه مصدر چې هغه واو مفتوح وي ما قبل د مکسور وي واو په سره بدلو شرط والله چې په ماضی کې تعلیل شوی نو په ماضی کې تعلیل شوی دی کنه نو چې قواما مصدر د قام شي نو د قواما نه بس جوړو ما قیاما دغه شانتي کدا مصدر د قاوم شي قاوم یقاوم مقاومه وقواما نو بیا او په قواما کې تعلیل کیږي دا واو به سره بدلیږي ولی ځکه چې دا مصدر د قاومه له او په قاومه کې قاعده نه چلیږي په قاومه کې قاعده نه چلیږي نو چې په قاومه کې تعلیل نه شوه نو په مصدر کې به هم تعلیل لګيږي پوه شو به باندې دا ولنه صورت یې ذکو څنګه هر هغه مصدر چې په عین کلمې کې په مقابله کې واو مفتوح او ما قبل ته مکسور راغلی وي نو دغه واو په یا سره بدلول واجب دي خو شرط ولا اراده ده وهم صورت د دې قاعده داره د قیام سره وهم صورت د حیاز سره ده چې هر هغه جمع چې د غیر عین کلمې په مقابله کې هر هغه جمع چې د غیر عین کلمې په مقابله کې واو مفتوح ما قبل ته مکسور راغلی وي نو دا واو هم په سره بدلول واجب دي خو شرط ور لرادار چې په مفرد کې به دغه واو ساکن وي شرط ور لرادار چې په مفرد کې به دا واو سوي لکه حوض ده حوض د حوض جمع حواز نازي سره دي حواز نه جمع ده کنه دا او د جمع د عین کلمې مقابله کې واو راغلی دی مفتوح ده ما قبل ته مکسور ده کنه نو واو په یا سره بدلول واجب دي او شرط ولله چې په واو باندې دغه ساکن نو واو ساکن ده کنه ده نو د حواز نه بس وایما حیاز د حواز نو څه ما ویلو حیاز هغه پوښتنه به دی باندې ها پوښتنه به دی باندې ها دریم صورت د دې قاعده لري هغه د قشن دي چې هر هغه واو چې د جمع د عین کلمې په مقابله کې راشي د جمع د عین کلمې په مقابله کې راشي
او مفتووی ما قبل دی مکسور وي نو دغه واو هم په یا سره بدلول واجب دي خو شرط ور لره دا دی چې په واحد کې به تعلیل شوی په واحد کې به څه شوی تعلیل لکه جیویدون ده سره جیویدون جدید جمع راځي جیوادون سره راځي نو جمع ده کنه واو د جمع عین کلمه مقابله کو واو ما قبل د مکسور راغله دا واو په یا سره بدلول واجب دي جیادون به ځکه چې په ماضی کې په واحد کې تعلیل شوی دی جیدون سیدون قانون اوس به متوسطه تاسو به باور ان شاء الله خو شو به باندې نو جیادون قیام جیادون هیازون ګوره دلته په دې کتاب کې څه لیکل لري چې د دې قاعدینم قیام جیادون نه موږ به هیازون وي ځکه چې د قاعده سو صورتونه دي درې صورتونه دي د اولنی صورت تعلق د څه سره ده د مصدر سره او د دې دوه صورتونو تعلق د څه سره ده د جمع سره نو نمبر 1 صورت د موږ قاعده چې موږ شروع کوو نو موږ بسنګ وایو هر هغه واو چې مفتوح وي او ما قبل دی مکسور وي نو په دریو صورتونو کې دغه واو په یا سره بدلول واجب دي د دې صورتونو کې دغه واو په یا سره بدلول څه دي واجب دي نمبر 1 صورت څه ده هر هغه مصدر هر هغه واو د مصدر د عین کلمې مقابله کې واو مفتوح ما قبل دی مکسور وي دغه واو په یا سره بدلول واجب دي خو شرط ور لره ده چې په ماضي کې به تعلیل شوی لکه قوام چې دا مصدر ته څه شي د قامه نو بیا به د قوام نسوي ما قیاما او که قواما مصدر د قوامه شي نو بیا به قیاما مېما نه به ما پوه شئ دویمه قاعده سره هر هغه جمع چې د عین کلمې په مقابله کې واو راغلی ها او ما قبل دی مکسور وي واو مفتوح وي ما قبل دی مکسور وي او په دې په جمع یا په جمع کې تعلیل شوی جدا دریم صورت ده او یا په واحد کې په واحد کې د واو سوي ساکن وي نو لکه د حواز د حوز جمع د ندین بس جوړ شي حیاز او یا دغه جمع د عین کلمې مقابله کې واو مفتوح ما قبل مکسور راغلی دی لیکن په دې په واحد کې تعلیل شوی دی نو بیا به هم د جمع په د جمع د واو په یا سره بدلوم لکه جوادون چې دا جمع د جیدون ده اجیدون کو قاعده مونږ وایو په دې پس بیا په کتاب کې قواعد او بوائع ولا قاعده لیکل ده خدا مونږ ویل ده قواعد ولا قاعده قواعد او بوائع قاعده مونږ ویل په کوم ځای کې ویل راکا کما قاعده مونږ ویلو نواصرونو شرائف ولا قاعده شرائف ولا قاعده مونږ څنګه ویلو مور ما تاسو ویل ولته کې چې دا قاعده مونږ د څه وایو کنه چې ال دغه مونږ له باجو فهم کار راکې یاد دي ویلو ما کنه نو قاعده څنګه وا هر هغه او یا چې د الف د اسم د الف د مفاعل نو ورس راشي د جمع د الجمود الف نو ورستو واو او یا راشي دا واو یا به خالی نه ال دا مونږ ویلو واو یا به خالی نه وي یا به اصلي وي یا به سوي زائد وي که زائد وو نو بغیر د شرط نه دغه واو یا په همزه سره بدلول سړي واجب دي ال دا مونږ ویلو کنه او که دغه واو او یا اصلي وو نو بیا ولا شرط داره چې د الف د جمع د الجمود ورستو بل واو او بل یا راغلی وي نو الو به قاعده چلیږي نو دلته کې دغه قاعده ته قواعد او بوائع قواویل او بل سره بیايع الهغه ویلو کنه ویلی دغه حالت کې ذکر له دلته ته اوس مونږ تیری وې هر هغه او یا چې د الف د مفاعل نور سورہ شي د الف د جمع د الجمود نور سورہ شي او اصلي دي که اصلي نه دي اصلي دي کنه اصلي نه پیژنم یاره فاعل لام کلمې مقابله کوي فاعل لام کلمې په مقابله کوي نو قواویل مفاعل وزن دي سوزن دي مفاعل وزن دي فواعل وزن دي سوزن دي فواعل وزن دي ها نو دلته ګوره د دې دا واو او یا په همزه سره بدلول شرط ولا سره چې دینه مخکې به هم سره راغلي واو یا راغلي پوه شو چې راغلي دي کنه نو د قواویل نه بس وایم قواعد او د بیاعونه بس وایم ال دا ما ویلو چې په دې مقاولو کې بقاعده چلیږي او کنه به چلیږي مقاول مبايع کې بقاعده چلیږي کنه ولی زګه چې دا واو د الف مفاعل نو واو او یا حرف علت دا اصلي دي او د الف د مفاعل نو بل واو او بل یا نشته لهدا په مقاول او په مبايع کې بقاعده نه چلیږي مقاول او مقائل او مبايع او مبايع ویل ناروا دي یره کا پوښتنه دي باندې دو مخ ویل شو کنه بل قاعده ده جيد سيد ولا قاعده څه قاعده ده جيد او سيد ولا قاعده
جید او سید والا قاعده دا د دې اصل از د کول دي جیدونو او سیدونو دې د ما وګورئ جید او سید والا قاعده دا چې هر هغه کلمه عامه ده چې دغه وي حقیقتا یو کلمه وي او که حکمن یو کلمه وي حقیقتا یو کلمه یو کسو حکمن یو کلمه کې تاسو خبره کوم بیا نو هر کلمه چې پاږي کې واو او یا راشي هر کلمه چې پاږي واو او یا راشي په دې حالت سره چې اولنې پکې ساکن دویم پکې متحرک وي اولنې پکې ساکن دویم پکې متحرک وي او کلمه یې وایي ګوره دا خبره پکې ضرور ده هر هغه واو او یا چې په یو کلمه کې راشي اولنې ساکن دویم متحرک وي نو دا واو په یا سره بدلول او د یا په یا کې ادغام کول واجب دي اسانه ده هر هغه کلمه چې پایږي یاد شو هر هغه واو او یا چې په یو کلمه کې جمع شي او اولنې پکې ساکن وي برابر خبره لکه واو مخکې وي او یا مخکې وي او اولنې پکې ساکن او دویم پکې متحرک وي نو بیا به دغه واو په یا سره بدلول او د یا په یا کې ادغام کول سری واجب وګوره ماته جیدون او سیدون په یو کلمه ده کنه کلمه ګوره ضروری ده که کلمه نه وا لکه ته ابو یعقوب په دې کوم واو او یا راغلي دي کله دي راغلي ها او نه ساکن په متحرک ده کنه لیکن کلمه یو نه ده چې کلمه یو نه ده چې موږ به تکراری وو نو دا واو یا لپاره دا خبر ضروري ده چې دا په څه ځای کې راغلي په یو کلمه کې راغلي وي او اولنې پکې ساکن او دویم پکې متحرک ده کنه ده دلته کې یا راغله اولنې پکې ساکن دویم پکې متحرک دي نو دا واو په یا سره بدلول او د یا په یا کې ادغام کول نو دا بس شي جید نو دا بس وي سید ها د دې قاعده پر موږ دا خبره کړله چې کلمه عامه ده که حقیقتا یو کلمه او حکمن یو کلمه حکمن یو کلمه نه مراد ده چې جمع مذکر سالم چې په دې سره کله د دې اضافت یا د متکلم ته وشي نو چې یا د متکلم طرف ته اضافت وشو او د اضافت توجه نه ما نون اعرابي دا پکټ کوما سبق کوما نو ځکه نون چې دا ولې پکټ کوما ولې څنګه جوړه اضافت نو ولې ځکه چې ګوره نون چې دی نون اعرابي دا د انفصال تقاضا کوي او اضافت د اتصال تقاضا کوي او ځوان دی ول چې دا بدل دي نو چې کله یو راځي نو دا بل بدیږي نو ګوره دلته کې دا جدا مسلمون جدا کلمه ده او دا یا جدا کلمه ده لیکن دا حکمن یو کلمه ده چې ځوان په منځ کې شری د اتصال نو چې کله ما دا نون لیکو نو مسلمو یشو څه شو مسلمو یا اوس واو یا په یو کلمه کې راغل کنه واو یا په یو کلمه کې راغل اولنې ساکن دوی متحرک ته ما تاسو دا خبره کړې و چې دې ته موږ نه ګورو چې اول کیا راغلی او کله اول واره ورغلی لکه دلته کې اول یا راغلی دوی مو راغلی کنه دلته کې اول واره راغلی بیا یا راغلی لکه هر شی مخکې زموږ د سرکار نشته خو چې بس واو او یا راشي اولنې پکې ساکن دوی پکې متحرک وي اولنې ساکن دوی متحرک وي دا واو په یا سره بدلوم دا یا په یا کې ادغام کوم نو سبا شي مسلمویه سبا شي مسلمویه وس یو بل قاعده ده ان شاء الله تاسو په ناقصو کې وای چاهي ته ویل کېږي عدل تبنن والا قاعده صورت ویل کېږي عدل تبنن والا قاعده هغه دا یا عدل تبنن والا قاعده ها چې دغه قاعده ده کنه چې هر هغه او یا چې د اسم معرب په اخیره کې راشي ما قبل تی مضمومي نه ما قبل هغه ضمه په یا سره بدلول واجب دي دا ما قبل ضمه په کسر سره بدلول واجب دي نه دی خو وګوره ماته دلته کې دا اخره کې یا راغل کنه او ما قبل د مضموم دی نو دا ما قبل د ضمه په کسر سره بدلول نو دا بس شي مسلمیه نو تاسو پر اصنافو کې ویلي دي جاء مسلمیه رأيت مسلمیه مررت بمسلمیه او به په قاعده کې پر کاپی دا او کتاب ته کار سره پای کې لیکلي چې جاء مسلمیه دا خو کار دي چې درې وانه حالتونه یو شان دي شو نو بیا به لیکلي چې جاء مسلمیه فاصل کې جاء مسلمون یو او بیا دغه قاعده ده پکې دا جيد سيد والا پوه شئ مرمویون ګوره واو یا په یو کلمه کې راغلی کرا ها او اولنې ساکن دوی متحرک ده
نو دا واو به سبب یا به ادغام کوم څه بشي مرموی او بیا به د عدل تبنن قاعده د وجنه با عدل تبنن قاعده ان شاء الله ناقص کې راشي چې هر اسم چې دای په اخر کې یا راغلی وي او ما قبل دی مضموم وي نو دا ما قبل لازم په کسر سره بدلول واجب دي نو څه بشي دا مرمي الکه پوه شو به دی معنی الکه پوه شو ها پرې پوه شو تاسو ها بل قاعده زموږ سره دا جيد سيد قاعده راته یو کس واروي شابه بس زر ها او یو نه کنه اولنې پکې ساکن وي کوس پکې دویم ساکن او اولنې متحرک بیا به کوم قاعده نه چلی ګره اولنې پکې ساکن دویم متحرک وي او دویم متحرک وي ها خاجي اوس بل قاعده چې دا کنه هغه دا بیز او مبيع والا قاعده دا ګوره هم اهم قاعده ده دا په نورو قاعدو کې په نورو کتابونو کې دا جدا قاعده چې نه د ذکر شوی بلکې دا په دغه کې ذکر شوی دا یوسر قاعده نه یوسر قاعده دا په فوایدو کې ذکر شوی دا تاسو ځان په دې خبره باندې پوه کړئ یو افعل ده یو فعلا ده افعل او فعلا افعل یو کلمه ده افعل په معنی او یو فعلات یو کلمه ده فعلا په معنی د دې درې قسمونه دي افعل اسمی افعل صفتی او افعل تفضیلی پوه دا شان د فعلا هم درې قسمونه دي فعلا اسمی فعلا صفتی او فعلا تفضیلی افعل اسمی هغه ته ویلېږي چې افعل په وزن باندې د چانوم کې خولل شي لکه احمدو افعل دغه ورته په کتاب کې نو ما بوله دا خبره کول تاسو او افعل صفتی دي ته ویلېږي چې یو کلمه د افعل په وزن باندې یو صفت ولا معنی پکې پرته وي لکه ته احمرو ابيضو اسودو وغيرها او افعل تفضیلی دي ته وایي چې یو کلمه پای کې د معنی وظیفه په نسبت د نور زیاته مونږ لګيږي لکه اضربو انصروا افتحوا وغيرها صحیح شو نه د فعلا هم دغه شان خبره ده چې فعلا اسمی څه ته ویلېږي چې یو کلمه د فعلا په وزن باندې چانوم وي لکه توبه په جنت کې دی ونی نوم دی پوه شئ او فعلا صفتی دي ته ویلېږي چې په دې کې یو کلمه د فعلا په وزن باندې وي او صفت والا معنی بګوي لکه حویکا پناز او نخرو باندې تلونکو زنانه ته ویلېږي او فعلا تفضیلی هغه ته ویلېږي چې یو کلمه کې د زیادت والا معنی په نسبت د نور مونږ لګيږي لکه نصر او فتح وغيرها په دې باندې پوه شئ په دې باندې پوه شئ تاسو ها اوس قاعده د مسردا ده چې کله یو کلمه د سوي چې یو قاعده چې مونږ ویل کنه دا یقول يبيع ولا یقول يبيع قاعده مونږ دا ویل چې هر هغه واو او یا چې متحرک وي ما قبل د فسی ساکن او حرکت ما قبل د نقل کو کنه او یوسر قاعده مونږ څنګه ویل یوسر والا چې هر هغه یا چې ساکن وي او ما قبل دی مضموم وي نو دغه یا وسه سره بدلو په سره خو یو څو صورتونه د سری ما ته وګورئ یو څو صورتونه د سری چې التکی دا یا راغلی دا او ساکینه ده او ما قبل دی مضموم دی نو دغه یا په خپل حل پریدو خو دا ما قبل لازم به په کسر سره بدلو لکه عام طور یوسر قاعده نه یوسر قاعده چې موږ ویلو چې یا ساکینه وي مظهر وي د باب افتعال د فاعل می مقابله کې نه راغله ما قبل دی مضموم نو دا یا په سره بدلول واجب دي په واو سره لکه یوسرو چې باسل کې یوسرو الته ویل شو کنه و یو څوټکی دي سری درې څوټکی دي چې هغه د دینه مستثنا دي او هغه یو دا چې کلمه د فعلا صفتی کې راغلي یو کلمه سوي د فعلا صفتی په وزن باندې وي د فعلا صفتی داله فعلا صفتی پوښوي یا د اجوف یای اسم مفعول وي د اجوف یای اسم مفعول وي او پای کې یا مضموم یا ساکن وي او ما قبل دي ضمه راغلي وي لکه مبيوع یو مثال حوی کاله یو مبيوع ده یا یو کلمه د فعل په وزن باندې وي او هغه جمع مکسر وي لکه بویزن سوي بویزن خوشوي یو کلمه د فعلا صفتی کې رااله دیمه چې د اسم مفعول په وزن باندې وي
او پدې کې او یا د فعل په وزن باندې او پدې کې یا ساکن راغلی وي او ما قبل ته مضموم راغلی یا ساکن وي او ما قبل ته مضموم وي نو په دې صورت کې با د یا د ما قبل زما په کسر سره بدلو که عام طور باندې قاعده ده سیده یوسر والا چې یا ساکن وي مظهر وي او مخکې ته مضموم وي نو دا یا په سره بدلو لکه د یوسرونه یوسرو واښوي خو چې کله یا راغلی وي او هغه ساکن وي ما قبل ته مضموم وي خو په فعلا صفتی کې راغلی وي یا د فعلون جمع مکسر په وزن باندې وي او یا په اجوفو کې راغلی وي او یا راغلی وي ساکن وي ما قبل ته ضمه وي نو ما قبل د ضمه په کسر سره بدلول واجب دي لکه ګوره دا حوی کا ده نو حوی کا چې ما قبل ضمه په کسر سره نو سبا شي هی کا سبا شي او دا مبيوع ده نو دا بس شي سبا شي مبيع سبا شي د څه شو کنه ها الکه دا ډیر شي کسان د څه دي کنه چې هغه سره د مبيع په تعلیل پويږي نو ته چې څوک راټینګ ورته والا مبيع دا د څه څه ده ابو چې د اسم فاعل څه ده و دا د اصل سره ابو چې مبيع ده د دې مبيع نه مال مبيع جوړ کا نو دې بتا ته سوې دې بتا ته وې چې دلته ګوره یا متحرک ته ما قبل د دې حرف سی ساکن ده کنه ها د یا حرکت ما قبل ته نقل کا جو دې بو چې دې شوې د څه شو کنه ها د څه شو کنه ها وسو بیا به دی وای تا ته چې دلته کې دوه ساکنه نه لاله به مدد جدا مې وګورځو جدا مبوع شو یلکه پوه شو به دی باندې بیا به تا ته وای چې دا واو نه ما قبل زمونه په څه سره بدل کړو جو مبيع شو جو بیا وای چې دا واو مې په یا سره بدل کړو جو مبيع شو موږ وایو قاعده قانون لري کنه سیده نه لګي دلته کې چې تا د اجتماعي ساکنین د وجه نه ورته نو اجتماعي ساکنین کې موږ دا ویلي دي چې لاولنې ساکن په پکې مد وي او مد دي ته وایي چې دا واو نه ما قبل مخالف حرکت نه وي بلکې موافق حرکت وي دلته کې د راوست یا ده او ما قبل د ضمه ده نو دې ته کچا یې مد وي زو په 1000 روپۍ انعام درکم دې ته مد وي نو دا خبره خو دې غلطه شو وز دلته کې چې دا مبوع ته وي نو دا کم قاعده د وجه نه د واو د بعد ضمه ته په کسری سره بدله نو دا دې غلطه شو قاعده نشته دلته کې کدا ته په یاد لګي جدا هم غلطه ده نو تاسو په شړ اړه نو قاعده سره مبيوع ده سره مبيوع دغه قاعده یاد شولا چې کله د اسم مفعول په قاعده کې و یا راغلی وي او ما قبل ته واو راغلی دی او ما قبل ته سره ضمه ده نو ما قبل ضمه په کسری ما قبل ضمه په کسری سره بدلو پوه شئ اے مبيوع ما ته وګورئ دې کولاو زیتا مبيوع وزن سره مفعول الاول بقيتا يقول يبيع قاعده وچلوا ہے یا متحرک تا ما قبل د حرف سی ساکن ده کنه نو دا به بدل کما نو د دسی بشو ویلې نشم خو د شو کدا سو ویلې شو جوه څنګه وې به څنګه ته وګه نو ویلې کې دسی لکه دسی په میم باندې فتحه ده او د با باندې ضمه ده په یا باندې ساکن ده او په واو باندې ساکن دي نو چې په یا باندې ساکن وي نو په واو باندې بیا څنګه وځي خو نه شم ویلې ته ویلې شي نو اوس ګوره دې قاعده ته ګوره دې ته ګوره کچری په اسم مفعول کې د اجوف په اسم مفعول کې یا راغلی لکه راغلی ما قبل د زمانه کنه نو دا یا په سره نه بدلو ما دا ما قبل زمانه په کسر سره بدل کم چې می بدل کړو جو شو مبيوع اوس التقار ساکنینو ده کنه دا اولنې ساکن به مدد ده کنه ده اوس په خبر کیږي مدد ہے کنه ده چې مدد ہے جو څه چل بو سره کو و به غورځو جو څه بشي څه شو مبيع ګوره قاعده ده ګوره دا قاعده سره يقول يبيع يقول يبيع دا قاعده سره بيزن ولا قاعده او دا قاعده سره وس ګوره لګي واو ساکن ده مظهر ده ما قبل ده مکسور ده قاعده نوم رل نرځي را میزان ولا قاعده ده وجنبا دا و په سره بل کوم څه بشي مبيع یلکه پویږي کنه اسی په خوېږي را خوېږي را ها مبيع تاسو به معنی د مبيع تعلیل یو زکو د مبيع تعلیل یو زکو دا په دغه طریقه باندې ښه چې مبيع بیا با د یقول د بيع د وجنه بدس شي او بیا به د دې بيزون قاعده د وجنه د ما قبل ضمه په کسر سره بدل شي د مبيع بشي التقاء ساکن د مبيع بیا پوه به معنی ها خاجي او د نور خو آسان دی حویکا د حویکا نه چې ما قبل زما په کسر سره بدل کم جو سبشي حیکا او بوی زونده نو دا بس شي
بیرون بیرون سم شي بیرون یلګه په پینې شوي ها نو دا څنګه قاعده شوله چې دا ما تاسو ویلا چې دا په دې نورو کتابونو کې دا جدا قاعده نه ذکر کړي بلکې دا د یو سره قاعده نه استثناء کړي دا چې یو سره قاعده سره چې هر هغه یا چې ساکن وي ما قبل دی مضموم وي نو په عام حالتونو کې بدغه یا منګه په واو سره بدلو دا بدلول سری واجب دي خو کچرتا فعلا صفتی د فعلا صفتی راغلو یا د فعل جمع راغلی او فعل بوزن باندې جمع راغلی او یا د اجوف اسم مفعول راغلو نو بیا با د یا ما قبل ضمه په کسری سره بدلول واجبي یلکه تاسو پوه شئ به معنی ها دا بل قاعده منګ ویلی وا مخه بویمون او بیابون والا قاعده بویمون والا قاعده بویمون او بل تر ابوابون انیابون والا قاعده انیابون دا د سیده کنه چې هر هغه کلمه هر هغه الف چې د عین کلمې په مقابله کې راشي او په اصل کې دغه واو او یوي یعنی هر هغه الف چې د واو او یا نه بدل راغلی وي هر هغه الف چې د سنه د واو او یا نه بدل راغلی بیا د دقیق اسم نه منګه د تصغیر څخه جوړو یا منګه د دینه د جمع څخه جوړو نو دغه الف په واو مفتوحه سره بدلول واجب دي پس سره بدلول په واو یعنی کا واو جو په واو سره او کیا او جو په یا سره د سیدا هر هغه اسم چې پای کې الف راغلی وي او هغه الف د واو او یا نه بدل راغلی وي د دقیق اسم نه منګه جمع جوړو صحیح جوړو جمع یا تصغیر نو خپل اصل ته واپس دي کبه اصل کې واو جو واو سره بدلو کبه اصل کې یو په یا سره بدلو لکه دا بابون دی بابون او نابون بابون په اصل کې بوابون وو او نابون په اصل کې نیبون نو ګوره دلته کې دا هر هغه اسم چې پای کې الف راغله د عین کلمې مقابله کې دی کنه ده او دا الف د واو نه یا د یا نه بدل راغله کله زه دینه جمع جوړوم او یا دینه تصغیر جوړوم نو زبر دغه الف په کدا واو نه بدل راغله په سره بدلوم او کدا یا نه بدل راغله جو په سره بدلوم په یا سره لکه بابون زه جمع جوړوم نو سبه ما ابوابون او د دینه ز تصغیر جوړوم جو بویبون انیابون نبا انیابون نویبون نویبون نوبیبون نویبون هلکه پوه شو به معنی پوه شو به معنی ابواب انیاب ولا قاعده و بدللا بویب انیاب کله چې الف د عین کلمې مقابله کې راشي او بازل کې واو او یاوي نو تصغیر چې کله جوړو یا جو مکسر جوړو نو په خپل اصل حرف سره بدلول لای واجب دي لکه بابنا ابواب بویب او د نابنا انیاب نویب بل قاعده قل یلن ولا قاعده ده و هر هغه واو چې د اجوف او د عین کلمې په مقابله کې راشي د جو مکسر کې او دغه واو په یا سره بدلول جایز دي قول په یا سره بدلول سری جایز دي یو کلمه دا فعل په وزن باندې جمع تکسیر ده یو کلمه د څه په وزن باندې د فعل په وزن باندې او جمع تکسیر ده نو دغه واو په یا سره بدلول سری جایز دي نو قول تسویلو قویل ویل جایز دي پوه شئ صحیح ویل جایز دي قویل دا بل قاعده چې کومه ده لم یکو والا قاعده لم یکو والا قاعده دا په نورو کتابونو کې نشته ده په المستغرق کې بدایي کې لیکل په افاداتو کې خو په نورو کې نشته ده ادا دا چې کان یکونو فعل مضارع د دې په اخر کې کله چې د جسم د وجه نه دا ساکن شي کان یکونو فعل مضارع کله چې د حروف جازمه د وجه نه دا ساکن شي نو په دې کې دا نون حذف کول واجب دي نون حذف کول به کسری واجب دي لکه د دې لپاره اصل کې دا ده کنه چې تبا لکه یکونو څنګه به حل کې یکونو په اصل کې سو یکونو خو طریقه لال نه راځي چې یکونو جوړ کما واو متحرک ده ما قبل حرف صحیح ساکن ده دا حرکت په ما قبل نه نقل کم په خپل ځای پرې دما سب شي یکونو سب شي یکونو کله چې بری یکونو باندې لم داخل شو نو دا نون ساکن شو نو دا څه شو لم یکون څه شو لم يكون وشوي لم يكون شو وصل التقاء ساكنين ورالا او لو نه ساكن بقى سره چې وای کوردم نو شو لم يكن شو لم يكن وسو وای دې لم خدا عمل وکړو چې دا نون د ساکن کو او نون د واو د لقا ساکن دوی نو وګورئ لم يكن دکو نو دا لم يكو ان يكو ویل کې قرآن مجید کې جدي و ان يكو كاذبا فعليه كذبه وشو بل معنی
د سی ولي ویل کیږي نو عام صرفیان وایي چې شاذ ده الموسیقي والا حالت کې وایي چې شاذ پکې نشته ده عدل دغه پکې دا قاعده ذکر کړی دا چې دا کان یکون فعل مضارع معلوم چې کله دا نون د جزم د وجه نه ساکن شي نو تخفیف د پاره د نون حذف کول هم جایز دي لکه لم یکن تا سویلو لم یکو او دا ای یکن ته سو خدا جایز ده چې په قران مجید کې لم یکن هم شته ده کنه و ان یکن بغیر دا بغیر شته نو دا بغیر لم یکن الذين كفروا من اهل الكتاب لم یکن دا جایز دي پوه او بل قاعده به ادورون ولا قاعده لیکلی دا خدای را ما ویلی وا په کوم ځای کې مې ته ویلی وا وعیده بشاخ منغوي چې واو مضموم وي کله کلمې په اوله کې راشي او کپا مینس کې راشي دا واو په همزه سره بدلول جایز دي لکه د وعیدن اوعیدا اد بشاخ اشاخ او د ورن دا قاعده او چې واو مکسور وي صرف د کلمې په اوله کې راشي نه په دا سره بدلو په همزه سره هغه پوښتنه ویل معنی یاد مشي دا واړوي او که څه به تاسو ته مشکل په کم ځای باندې تاسو نه پوهیږئ زه بیا تاسو ته وایم شابه واړوي زر واړوي زر شابه